شروع کوم بنامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی مینهوالو کتونکو د راروانو بلدیاتي انتخاباتو د امیدوارانو د پیژندګلو په حواله باندې په پښتو پوینټ ټي وي باندې زما دا خپرونه پیژندګلو تاسو به ما سره ګورئ. ما سره دا ټایب د جمعیت علماء اسلام د شیرګړ رهنما او پخوانی د ویلجستري ناظم یو ډېر ښه سماجي کارکون دی. الله ورله ښه پرسنالټي هم ورکړې ده. خلک وایي په پښتو کې وایي چې په سیکه باندې هندوان مسلمانېږي نو سیکه خو ډېره سمه دمه ده، خدمت یې هم کړی دی. ما سره خالد شاه صاحب موجود دی. خالد شاه صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد شاه صاحب تاسو د دې نه مخکې د دې خپل ویلج کونسل ناظم پاتې شوي، ډېر زیات عمر مو اخیستی و او په 1 نمبر باندې راغلي وئ. بیا مو په خپل ویلج کونسل کې ډېر زیات خدمات هم وکړل. دغه الیکشن تاسو په ازاد بنیاد باندې کړی و. د دې نه پس تاسو راتلئ تر اوسه پورې تاسو د یو پارټۍ سره یو سیاسي تړون هم لرو. د هغې نه پس تاسو جمعیت ته راغلئ. دا څه سوچ لرئ؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ډېره مننه اسد صاحب. جمعیت علماء اسلام زموږ په شیرګړ خصوصا په تحصیل د خدای باندې او په ډسټرکټ مردان باندې د مولانا قاسم صاحب په وجه باندې خلک ډېر په ښو الفاظو باندې یادوي او خلک پرې ډېر زیات اعتماد کوي. د دې آزاد صاحب تاسو په هر الیکشن کې به د خلکو د مینې او د خلکو وجونه چې کوم قاسم صاحب ته ورکوي جمعیت علماء اسلام ته، نو هغې نه دا ثابته ده قاسم صاحب باندې خلک ډېر زیات اعتماد کوي. نو په دغه اعتماد باندې په دغه پاکه کورنۍ باندې دغه شخصیت نه زه متاثره شوی یم. جمعیت علماء اسلام سره ناظم صاحب داسې نه شي تا خو خپله دونه ووټ دی او ماته پته ده اوس دې ښه کافي ووټ شته او دغه ووټ هغه خلک په پاټونه درکوي. بیا څه وجه ویل چې تا لکه څه دې اثر کړه چې ته لاړې. ګوره زه ښکاره یم مینهوالو کتونکو چې دا وخت دلته چې څه ته سټینګ حکومت وایي پي ډي آی دا بیا جمشید خان محمد دی. د هغې نه پس قاسم صاحب ښه شهرت لري، د دې پوره علاقې مشر دی، عالمدین دی. خو هغه ته ورتګ په دې وخت کې زما په خیال کې سیاسي خودکشي ده. ماسې وایي د دې نه چې یاره د هغه ښه شهرت دی نو په هغه بنیاد کېدای شي ما ته ومېلاو شي. نو لکه تا څنګه لکه څه دې اثر کړی چې تا عمر خو تا لازم خلک درکوي. نو بیا حضرت صاحب په تېر شوي الیکشن کې او په راروان دې الیکشن کې چې حکومت کوم چینجز کړي دي او په کوم بنیاد باندې د الیکشن لړاویږي نو په هغې کې فرق دی. تاسو هم یو ډېره وسیع سیاسي تجربه لرئ، نو په هغه الیکشن په نسبت باندې دا الیکشن چې کوم دی نو دا لږ حد کې ګران دی. بېشک چې ما خدمت کړی دی ښه کافي د خپل وس نه زیاته مې منډه تړله والې ده او الله دې د خلکو قدر وکړي. تېر شوی پېر ما دا ښه کافي وټ راکړی دي او اوس هم ډېره زیاته مینه خلک کوي. چونکې چې کله سیاست خلک کوي نو هغه د یوې پارټۍ سره وابستګي به خامخا ساتي. دا د سیاست لپاره لازم څیز دی. نو په شیرګړ کې زما په خیال باندې په شیرګړ کې د مولانا صاحب مولانا قاسم صاحب عمر شخصیت هغه شخصیت یا د جمعیت علماء اسلام غوندې پارټي زما په خیال چې په شیرګړ کې دا ځای بل څوک هم نشي پیدا کولی. کتونکو ناظم صاحب خبرې تاسو اورئ. ناظم صاحب جمعیت علماء اسلام کې اوس شمولیت کړی دی او را روانه بلدیاتي انتخابات دي. نو د هر چا سره زما دا نظر دی چې د ووټ دپاره ورغلی. خو دی وایي چې ما یو فکر کړی یو سوچ مې کړی دی. قاسم صاحب یو ښه شخصیت دی او دلته د پارټۍ پهچان هغه دی، د دلي اړیک هغه دی. نو په دې وجه باندې ورغلی. تاسو دې د خدمت خبره وکړه. تاسو د ویلج کونسل ناظم پاتې د ویلج کونسل د ناظم په حیثیت باندې تاسو کوم خدمات کړي. کتونکو د دې نه علاوه ناظم صاحب یو ډېر ښه جرګمار هم دی. غم خادۍ کې هم مثال لري او یارۍ دوستۍ کې هم مثال لري. او ناظم صاحب تاسو وایي چې موږ خدمت هم کړی، کار مې کړی دی. هغه کار څه ترقیاتي کار په حواله باندې خبرې. حضرت صاحب په زموږ په شیرګړ یونین کونسل کې زموږ شیرګړ ویلج 3 چې کوم دی چې د کوم زه ناظم وم د هغې د دې درې واړو ویلج کونسلو کې ټول نه زیات پنډ دا ما ته بولي. په هغې پسې منډه تړله یا خپل سورسز یا یاران دوستان وینارز چې دي هغه مې کړي دي او د هغې نه
د هغې په نسبت د دواړو ویلیج کونسلو په نسبت باندې زمونږ ویلیج 3 چې کوم دي په هغې کې ما تقریبا د 20-25 لاک روپو سیوا کار کړی دی. د هغې نه سیوا ما راوړی دي خپل ویلیج کونسل ته. دا په اسانه باندې خیر کېږي، نو د هغې خبرو وضاحت ضرورت نشته. نو بل زمونږ په ویلیج 3 کې شیرګل ویلیج 3 کې ما په هغه ځایونو کې کار کړی دی چې هغې کې زما نه مخکې هېڅ چا کار نه و کړی. زما نه مخکې هغې هېڅ چا کار نه و کړی او هغه بانډو ته هغه لرې بانډو ته چې کوم وي بیخي د پټو په منځ کې دي چې هغوی ته نه د ورسره پورې کنسټرکشن شوي نه لاره نه نالۍ وغیرې څه نه، او هغې ته مونږ تللي وو. هلته کې مو په مشکله باندې سامان او مکسچر او کرش او بازي او څه دا هر څه وړي دي او هلته کې مو کار کړی دی. خلکو ته مو نالۍ لارې کوڅې دغه پخ کړي دي. هغه د خلکو په سترګو کې په نظر کې شته. معلم صاحب روانو انتخاباتو کې تاسو بیا ولاړئ جنرال سیټ نه ولاړئ او امید او توقع زمونږ هم دا ده او د خلکو هم دا ده او ستاسو هم دا چې زه دې بیا لازم جوړ شم. نو دا راته ووایئ چې اوس په جمعیت کې هم شامل شو، ووټ سیوا شوی دی که ووټ بینک کم شوی دی او اصل کاندیډیټ خو د هغوی مینهوالو کتونکو چې زما هغه سیوا شوی دی، خو ته چې حقیقت پسند بنده یې او زمونږ د نږدې ملګری یې نو زما خیال ته به راته رښتیا خبره کوې سیوا دې کوم کم دی. حسن صاحب د کوم پورې چې د ووټ د سیواوالي یا د کموالي خبره ده، نو د دې خو تاسو عوامي سروې کې دا تاسو باندې پته ولګي. خو زه دا دعوه کوم دا دعوه لرم چې ان شاء الله زما ووټ په 2-3 شونډه سیوا شوی وي، کم شوی به نه وي، ځکه چې ما د خپل لازمې په پیریډ کې ما د پارټۍ یا د ووټ یا د دې دا په ذهن کې نه دروستې چې دې سړي ما له ووټ راکړی د کار وکړه او دې سړي ما له ووټ نه دي راکړی د کار مه کوه، یا دا زما په پارټۍ کې دي یا دا نه دي. چې څوک هم راغلي دي د خپل وس مطابق مو د هر چا سره منډه ترغه کړې ده او زما په اندازه باندې چې دا ښېګړې او دغه اخلاص به زموږ د خلکو په سترګو کې وینو، انشاءالله زما ووټ به سیوا شوي کم شوي به نه وي. کتونکو څنګه چې تاسو ته معلومه ده چې په سیاست کې ترقیاتي کارونه دا د خلکو امید دي چې یاره زما یو نماینده دی او هغه ترقیاتي کار کوي، د هغې نه علاوه به زما هم خادۍ کې کېږي یا به زما جرګه مرکه کوي یا به ما د کارنامو په تحصیل کې ناظم صاحب کړی وي. یقینا زما خپل نظر باندې چې زه ګورم او څنګه موږ تجزیه کوو د ناظم صاحب ووټ کې کافي اضافه شوي اوس خو دا پارټۍ ته هم ته دی دا ډېر کمال دی. او ناظم صاحب دا راته ووایي چې تاسو د جرګې مرکې ډېرې زیاتې کوئ، د خلکو روغو کې ډېر زیات کوي، هغه تر خپل ویلېج جهاده پورې محدود نه ده. د جرګې ډېر ګران کار نه دی. حسن صاحب بېشک چې جرګې ګران کار دی، خو د علماء کرامو نه دا موږ اورېدلي دي چې کله 2 انسانان جرګه کوي نو 3 مسافرې پای کوي او د هرې جرګې نه پس دا چې تاسو د هر جرګمان نه تاسو کې چې کله جرګه کامیاب شي د هرې جرګې نه پس جرګمان ته یو سکون ملایي، یو سکون یو خوشحالي ملایي. دا هر یو جرګمان ته په الفاظو کې نشي بیانوي، که دا مې تاسو څه نه کوي دا هغه په الفاظو کې نشي بیانوي. دا خدای پاک چې کوم اجر ورکړي نو دا د هغې لپاره نو دغه سکون دغه خوشحالي د دغې لپاره جرګې کوم، یو ډېره ښکلې خوشحالي پکې میلاویږي، د هغې لپاره جرګې کوم. ما چېرته چې دا د اور لپاره جرګه نه ده کړې، نه مې د شهرت لپاره جرګه کړې ده، ځکه چې ویلیج کونسل کې یا بار یا یونین کونسل کې شیرګل کې بلکې شیرګل نه بار د شیرګل نه بار خلک خو ما له ووټ نه راکوي او نه زما دونه حیثیت شته چې زه دې د پی کې سیټ لړاو کوم یا د ان اس سیټ لړاو کوم. خو زموږ د ویلیج کونسل ورکوټ هم د ویلیج کونسل دي، زما زیاتره جرګې د یونین کونسل نه هم شیرګل نه هم بار دي. هغې کې ما د چرګ دانې دي کړې چې زه دې د اور لپاره جرګه وکړم یا د شهرت لپاره جرګه وکړم، خاص د الله د رضا لپاره جرګه کوم. او ووټ خو بس الله پاک رحم دی، هغه به سیوا شوي کم شوي نه دی، جرګو باید چې دغه وشته. مینهوالو کتونکو خالد شاه ناظم صاحب د ویلیج 3 پخوانی ناظم دی، تاسو واورېد خبرې اترې یې وکړلې، خپله پېژندګلوي یې وکړه، خپل خدمات یې تاسو ته ووي او تاسو به کتلي وي، تاسو کتونکي د هغه زیات موټران ما به ګوري او وګوري د هغې خبرې ته تاسو واورېدې. اخري تپوس به ناظم صاحب نه دا کومه موټرانو ته خلکو ته څه پیغام ورکوي؟ ووټرانو ته که څوک ووټ استعمالي او که نه استعمالي هغوی ته بس دا یو پیغام ورکوم، ستاسو کاندیډیټ چې هر څوک دی د هر پارټۍ سره چې تعلق ساتي، د هر تنظیم سره چې تعلق ساتي،
نو تاسو د هغه سپورټ کوئ بېشک وکړئ، خو خپل تعلق، خپل وروري، خپل ملګرتیا، خپل کلیوالي دا به مه خرابوئ. وډونه دي دا به یو ورځ تېر به شي، ستاسو کلیوالي ټول عمري ده، ستاسو وروري ټول عمري ده، ستاسو رشته ټول عمري ده. خپل رشته، خپل تعلق، خپل بېوالي، خپل د محلې چې کوم تعلق دی ستاسو هغه مه خرابوئ. بېشک وډونه وکړئ، هغه سړی سلیکټ کړئ چې تاسو ته دا لګي چېرې دی زما دپاره، زما د کلي دپاره، زما د علاقې دپاره یو بهترین انسان ثابتېدی شي، دی په ښه توګه باندې زما خدمت کوي شي، زما د علاقې خدمت کوي شي، هغه د هغه سلیکشن وکړئ. خو خپل وروري او خپل تعلق په دې اوټ باندې بلکل مه خرابوئ. دا زما پیغام دی. مینوالو کتونکو، ناظم صاحب تاسو واورېد دا سلسله به همدغه رنګې روانه وي، څومره چې کینډیډیټس دي هغه چې د هر ځای سره تعلق ساتي پښتو پوینټ ټي وي باندې به زه تاسو سره مخ کوم او ستاسو د هغې تعارف به کوم، پېژندګلو به کوم. ناظم صاحب خبرې اترې تاسو واورېدې، د خپله پېژندګلو وکړله، د الیکشن ته ولاړ دی، د ویلیج 3 نه او د جمعیت علما کینډیډیټ دی، د خپل یو ووټ بینک هم شته او تاسو هم که د ده له خبرو نه مطمئن یې نو بیا د ده سره ملګرتیا وکړئ. ناظم صاحب یو ډېره ښایسته خبره وکړه چې الیکشن یې به کېږي. د الیکشن مقصد د رایې استعمال دی چې موږ خپله رایې استعمال کړو. د رایې استعمال په پرامن ماحول کې، د خوشحالۍ په ماحول کې او د دوستانې په ماحول کې ممکن جوړ کړئ. دې سره خپل کوربه بختیار جان سره ته اجازت ورکړئ. خپل ځان خیال ساتئ، ښاد او آباد اوسئ. لوی الله پامان.